الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. आवाज़ लग उचत का, आवाज़ वाला बराबर का, आवाज़ लग तेज का. दानची द जानان गाड़ में पगुल खेस्त कीगी. दानची द जानन गाड़ में पगुल खेस्त कीगी. गुलुन में जानन था पकतलु खेस्त कीगी. تاسو خدا سبحان الله دا سی ویلی چې په دې خوشا کورونو کې زنانو بمداني اوریدلی دا به موت جنت ته څنګه بوزي. په مینې سره وای سبحان الله. په دې پروګرام باندې خوشاله، په دې ختمونو باندې خوشاله چې کوم ملګری خوشاله دي په مینې سره وای سبحان الله. مینې سره وای سبحان الله. چې غیر چا پیر دکاندارانو ته پته ولګي، په اجرو کې ناس تو خانانو ته پته ولګي، په کورونو کې زنانو ته پته ولګي چې کم خلق دستار بندۍ نه ایثار شوی دي په کورونو کې ناس دي، چې هغه ته پته ولګي چې دلته دستار بندي د الله رحمتونه وریږي. علماء تشریف راوړي دي. الله په آخرت کې به اعلان کوي: اے خلقو ستاسو بخنه وشولا، مغفرت وشلو، ستاسو هغه ګناهونه چې زما نافرمانه نیم کړی وي په خپل ژوند کې مزخه فکړې وما په دې ناستې د برکته مې هغه ګناهونه در لپنې کو باندې بدل کړه. हाँ دا नची द जानان गाड़ में पगुलु खेस्त कीगी. गुलुन में जानन था पकतलु खेस्त कीगी. خوندی ہونا کو تمام محترمو स्कूल की उस्ताद शागिर्दानو ته ویلي الکه سوک سوک به جنت تزي. تاسو کې سوک سوک جنت تتلل غواړي لا سوچت کوي ټول بسو جنت ته ان شاء الله زوبه ان شاء الله. وی الکه تاسو کې به سوک سوک جنت تزي. ټول طالبانو لاسونه اوچت کړي دي. زما په خبرو پويږي الکه आवाज ورته لګ نورم صفا کا چې دا ملګری په आवाज پوي شي. اجي سیبان په نه پويږي لګ आवाज ورته تیز کا. وګونه اکثریت کمزوري شوی دي، ډیپریشن زمانہ دا، منګای دا، خلک پریشان دي. او د قران مجید د تلاوت نظر شم، د قران مجید د ختم نظر شم چې په دې زینو کې انسان ته خوشحالي ملاويږي، ړته سکون ملاويږي. استاد ماشومان ته وی بچیا سوک سوک به جنت تزي. ټول غوته اوچته کړي دا، یو پکیو هغه غوته نه اوچته کړي، یو سیټ تناستو. وی بچیا تاول لاس نه دی اوچت کړي. وی استاد جی ما ته مور ویل دي چې د سکول چټي شي بل خو امزه سیده کور ته راځه. نو تاسو جنت تتلل نه غواړي. زما محترم او زنده‌باد او مرداباد باندې شرمېږو نه، پاغي باندې مړی ستړي کیږي نه چې پاغي کې د مخلوق تعریف ته او په سبحان الله کې د چا تعریف ته جسه د چا تعریف ته د چا تعریف ته. نو چې کم الله موږ له زبانونو راکړي تلک شاته، کم الله موږ له زبانونو راکړي، आवाज راکړي، صحت راکړي، خزر راکړي، بچی راکړي، عزت راکړي. عزت مالک الله دی، د ذلت مالک الله دی. غرونه اسمانونه دریابونه ټول حساب کتاب
الله پیدا کړي الله پاک د عرش نه د فرش تماشا کوي اے مسلمانانو الله ګوري دعوت وی مولانا صاحب وای سبحان الله اغي په کمزوري आवाज سره وی سبحان الله د مخلوق د پاره زنده‌باد او مرداباد پلارو کوسو کی چغي وهي د دنیا د پیسو د پاره پمنډیانو کی بولې نیولي سار وخت را پاسېدلې دا د سار موز نه کوي خو زما محترمو منډي تزي د پیسو د پاره د رزق د پاره دا هر رقم هلي زلي کوي کنه کوي الکه مولانا صاحب اسې دا تکلیف کړی دا ملګری خفه دي یار تا ول دا ستاربندي دا دومره انتظام منګه دا هغه اسمان نه راوغختلو مال خو لګ आवाज را کوي کنه یار خبرې به کو خپلو کې ټیک دا کنه موږ بیانونه نه کوو دا من کې چې کمی کمزوري راغلي دي دا هغه کمزوري د اصلاح د پاره موږ راغلي دا منی کنه منی چې علما د انبیاء وارثان دي کنه دي تا تکي اچي سه خزا او پخور کی فرق چاو خودو دا دی علماء خودو تا تا دا خزا چا حلال اکڑا دا دی علماء برکت تے دا جماعتون محفوظ دی مدارس محفوظ دی خانقاول محفوظ دی نن الحمدللہ دا ما شمان پدی کرسو کی ناس تھی راشی اے خلقو اے دا علاقو خلقو اے دا دی علاقی سر تعلق لرن کو دا دی علماء دخبودا خاوری راواخلی خلیتے کئی قسم دا اللہ پزاد باندی پکور کی در تحافظان پیدا کڑا ناظر اخوانی در تا پیدا کڑا تا سپتا دا تا دا دنیا دا ڈاکٹر نا متاثر رئی دا دنیا دا وکیل نا متاثر رئی دا دنیا دا جج نا متاثر رئی ABCD والا نا متاثر رئی اور سوک چے قرآن ہوئی قال اللہ قال الرسول ہوئی دا محمد الرسول اللہ پٹکے پسر کرے دے ہاں دا غین متاثر نشوی زما محترمو معشوم یو ذلوی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئی سینه راخکاږي مړی راخکاږي आवाज ورته لږ سیټ کوي کنه دا مونږ به بیا نه پوهېږو لکه ځای په ځای باندې زموږ جلسې دي بس بیا د یو پروګرام شو आवाज ورته سیټ کوي خوشحاله انشاءالله بیان جاری وساتما الله د عرش نه د فرش تماشا کوي او ستاسو په زړونو باندې خبردار ذات د الله ذات دی الله پاک فرمائی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ چرند پرند میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ آسمانوں میں دیکھو تو اللہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ ستاروں میں دیکھو تو اللہ سورج میں دیکھو تو اللہ آسمانوں میں دیکھو تو اللہ سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ جنگل کی مچھلیوں کے ہاں جنگل کے جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض آغا اللہ نمنگ پٹی دے شو ہر طرف تا باچاہت دا اللہ باچاہت تے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ہاں دا یاد ساتے اے پختنو تاسو پخپل مقصد بانے راشی میرا زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی پدی طلباء باندے خوشحالے بعضی ملگری تماشا کے خاموش ناستی د یو بل تماشا کې چې ماشاءالله خلک لګي دي چغې وای خپل आवाज نه وباسي خیال لري الکه ستا جنت نه دی پکار دا چې کم ملګری خاموش دي الله م ګوري وای خوشاله ایسے با قاری سے معشوم تو وای معشوم طالب علم وایا بچیا بسم اللہ الرحمن الرحیم معشومان وای من سرا اللہ اکبر
الله اکبر. زه د دې وړو وړو شونډو نه قربان شم، د دې ماشومانو د دې ژبو نه قربان شم. نن په دې ژبه باندې مخلوق بیانېږي، خالق نه بیانېږي. ماشوم په بسم الله باندې دا وړې شونډې وخوځولې. په الله قسم، الله په دې یو بسم الله باندې د شپږو کسانو بیړه پار کی، مغفرت یې پې وکړي. اجي صاحب د شپږو کسانو بیړه پار شو، مغفرت وشو په یو بسم الله باندې. الله قرآن ته کم مقام ورکړی دی، الله قرآن ته کم شان ورکړی دی. ماشوم ویلی بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک فرمایي د دې ماشوم مغفرت مې وکړو، د دې ماشوم د مور او پلار مغفرت مې وکړو، د قاري صاحب مغفرت مې وکړو، د قاري صاحب د مور او پلار مغفرت مې وکړو. سبحان الله. اوس هغه خلک محروم دي که نه دي چا چې په خپل بچي باندې قرآن نه ویل؟ هغه خلک محروم دي که نه دي چا چې خپل بچی قرآن ته نه دی کېنولی؟ دا خپل بچی به راولو انشاءالله، قرآن ته به یې کېنو انشاءالله. ها ما ته د ډاکټر ضرورت دی، ما ته د انجینیر ضرورت دی، ما ته د وکیل ضرورت دی، ما ته د پایلټ ضرورت دی، خو ما ته د علم ضرورت هم دی. دی که نه دی؟ دی که نه دی؟ ما ته د عالم ضرورت دی. رونو پښتنو درخواست کوم، زاری کوم، منت کوم، جولی در تنیسم گیر چاپیرا تحریک چلیگی، منصوبه جوڑا دا. زما محترمو د دې عوامو د علماء سره ربط ختم شي، علماء باندې بدزنه شي، سو خپل بچي حافظ جوړ نکي، عالم جوړ نکي، په سوشل میډیا باندې دغه تحریک چلیږي. ان شاء الله موږ به د دې هر تحریک به ناکامه کوو ان شاء الله. ان شاء الله موږ به بیا هم خپل بچي حافظان عالمان به جوړو ان شاء الله. اوس تاسو نه تپوس کوم، موږ له دا بچي چا راکړي؟ الله. عزت چا راکړی؟ مال چا راکړی؟ ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي؟ شپه څوک راولي؟ ورځ څوک راولي؟ بارانونه څوک ورئ؟ عزت د چا په لاس کې؟ ذلت د چا په لاس کې؟ اولاد څوک ورکوي؟ باچاهت د الله دی، او هغه الله موږ پیژندلی نه دی. هغه الله فرمایي ففروا الى الله، ففروا الى الله وانتم الفقراء. ستاسو بادشاہ نه ونیسا تر چپړاسي پورې ټول په ټوله باندې فقیران دي. وایه څه دي؟ څه دي؟ غنی ذات څوک دی؟ غنی ذات څوک دی؟ غنی ذات څوک دی؟ الله الله. زما محترمو نن موږ په خوله باندې وایو الله، دنه لیلا پرته ده، په خوله باندې وایو. زما خو د دین سره ډېره مینه ده چې کله مؤذن وایي حي علی الصلاة، اوس به دې پته لګي، اوس به دې د عشق پته لګي، اوس به دې د محبت پته لګي چې د هغه الله د طرف نه منادي آواز وکړو حي حي علی الصلاة. کم طرف تراشا، کم طرف تراشا، منز طرف تراشا. حي علی الفلاح، کم طرف تراشا، فلاح طرف تراشا، کامیابی طرف تراشا. ہاں ہاں ہاں. عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے. دمر لوی ملمچ کور تبیائی اول ذہن دی جارو کا د خشا کو. زمونږ په زړونو کې د دنیا مینه ده. وایه د چا مینه ده؟ د چا مینه ده؟ زما په کور کې مخکې ناظر اخوان نو، زما په کور کې مخکې قرآن ویونکی نو. الله پاک پیدا کړه، الله ما ته د خیر خواهی اراده کړې ده. کړې ده که نه ده کړې؟ کړې ده که نه ده کړې؟ او دا د چا بچو چې حفظونه وکړه، قرآنونه ختم که، د دې والدینو وګټله که وبېلله؟ وی ګټله که وی بېلله؟ او حاجي صاحب راشه چې د قرآن د عظمت نه دې خبر کم. تاسو خو قرآن ویلی دی،
خو خدای دې بیخ د دې ټچ موبایل وباسي د دې موبایل له لاسه نن نوجوان سره سپینګیري سره زنانه سره وخت نشته چې قرآن راوالي پروتی په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له اوخيار دین لزان اوخيار کا زنانه خاون براغلی پکور کې بناستی پکار دې دا زنانه د خاون خدمتو کې یو طرف ته زنانه لګې دې تلکاری جوړي یو طرف ته زنانه پلاس کې ټچ موبایل نیولې ده یو طرف ته زوی جاړي هغه زوی د پاره پیډر تیاری څه تیاری پیډر چې کله پیډر تیار کو زنانه په موبایل کې دومره مصروفه وا چې هغه پیډر د بچی په ځای د خاون په خوله کې وردان لګ پوه شوي که پوه نه شوي خوا کې ورسره خاون ناس دې زنانه پیډر تیار کو د بچی په ځای د خاون خوله کې هغه نو دې موبایل زمونږ بیړه غرق کړه تباہی وکړه د دې موبایل نن نوجوان زنانا سپینګیره ماشوم نه فارغيږي چې الله کلام راوړي نو الله کلام په المارو کې تاخونو کې زړیږي لګیا دی ګرد وهلې دی د قیامت په ورځ به دا قرآن ګیله به کوي که نه به کوي کوي که نه به کوي حاجی صاحب سوی یره زما خو نظر کار نه کوي یره زما خو دماغ کمزوري دی یره زه خو په دې قرآن نه پوهېږم ما نه خو وخت تیر دی وایي که نه وایي وایي که نه وایي حاجی صاحب زما په اواز پوهېږئ ما ته دا مجمع داسې منتشر غونته کې ښکاري پته نه لګي ذهن که تاسو زما په خبره نه پوهېږئ پوهېږئ خبرې خو مې غلطې نه دي یو حاجي صاحب قرآن نه ویلې وخت نه تیرو حاجي صاحبان دې واوري او نوجوانان دې تی منبر ته اوچت کي حاجي صاحب قرآن نه ویلې وخت نه تیرو په آخري عمر ورسره احساس پیدا شو په آخري عمر باندې چې یار دا قرآن خو د الله د طرف نه یو میسج دی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه مخکې دا نن مونږ ولې ګمراهي قرآن هم پرېښی دی خبرې خو مې غلطې نه دي قرآن هم پرېښی دی قرآن کې الله پاک فرمایي دا قرآن هدایت دی د پاره د متقیانو د مؤمنانو ایمان والا حاجي صاحب به قرآن را واخستو او زما محترمو ګوته به پې تېروله حاجي صاحب متوجه شئ او دا ماشومان په خولو باندې ګوتې کېدئ چا شروع کو پاسوم به حاجي صاحب قرآن به راواخستو او څه به ویلي پوهېدو خو نه که نه د قرآن په عبارت خو پوهېدو نه حاجي صاحب به ویلي و یا الله یہ بھی حق ہے یا الله دا دیم رښتیا ویلي دي دا دیم رښتیا ویلي دي پاڼه به یې واړوله په هغه بل مخ به یې ګوتې راخلي یا الله دا دیم رښتیا ویلي دي صرف هغه مناسبت تعلق ربط د قرآن سره پیدا کو په الله قسم چې کله حاجي صاحب وفات شو او په قبر کې کېښوستو د حاجي صاحب د قبر نه د مشکو انبرو خوشبو راله وی امانت بدل حد پا مینس کی پروت وی کچا ځان کو امانت پا دی دنیا شروع کو با انشاءاللہ د دې محفل او د دې دستاربندۍ د دې پروګرام ختمې دل بوي 15 وخت مونږ به د چا د قسط شروع کوو انشاءالله د قرآن تلاوت به د چا د قسط شروع کوو انشاءالله او ورسره د خپل والدینو خدمت به هم د چا د قسط کوو انشاءالله کو به انشاءالله بعضی نوجوانان موږ له راشي واتساپ ته میسیج وکړي مولانا صاحب لکه دعا راته کوئ زه ورته سیم پلار دې ژوندی دی وایي او الحمدلله ته مور دې ژوندی ده وایي الحمدلله مې د مور او پلار نه دعا واخله غلطه مې ورته ویلې چې مور او پلار غونته کې هستې نه د چا ژوندی وي او بدبخته او په دې والدینو باندې تا په الله باندې خپله بخښنه ونه کړه
دا پټکې ما نشي خلاصولی، دا ګیره ما نشي خلاصولی، دا مدرسه ما نشي خلاصولی، دا علمونه حفظونه ما نشي خلاصولی چې زما نه مور خفوي، زما نه پلار خفوي، زما په دې خوله کې دومره بد اخلاقي ده، دومره بدماشي ده، دومره خپلو والدینو سره بد کرداره یم چې زما مور پلار نه غواړي چې ما سره خبرې وکړي. مور پلار زما د شر نه ځان سیټ ته ساتي. زما مور پلار کمزوري شو، هغه مور چې دې ماشوم به د شپې متیازې وکړي، دا مور به په هغه لوند ځای کې پرېوتله، دا بچی به اوچت کو په اوچ ځای کې به واچولو. زما محترم هغه مور رایاده کا چې زما محترم ټوله شپه به دي کوما کوما کول، جړل به دي، هغه مور غریبه به در سره تر سهاره پورې ویښه ناسته وه. الله اکبر. نن دا جنۍ دا نوجوان راغټ شي، مور ته څه وایي؟ بکواس مه کوه، بکواس مه کوه. مور ته وایي، مور ته په دې سترګو کې ورننوځي، واوره واوره واوره. جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ رسول کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول. پر یہ خبر ورسیدی؟ کلپ میں در لدر کو د زړه داستان میں در ته بیان کو. که مولیان دی، که طالبان دی، که د سکول سټوډنټ دی، که کاروباری دی، که بزنسمین دی، مور او پلار براسي ساتي، بیا بالکل ته کامیابی، بالکل ستا به دنیا هم ښایسته آخرت به هم ښایسته. او که مور او پلار تا نه خفه وي، بس ته پوه شه چې ما نه الله هم خفه دی. وجه څه ده؟ د الله رضا د پلار رضا ده، د پلار رضا د الله رضا ده. کنه قرآن تلاوت به شروع کوو انشاءالله. ملګري بیا لګې دي، ګوره زه همغه شان جوش او خروش سره لګیم، او ملګري بیا لګې دي رو رو مدم کیږي، رو رو مدم کیږي. زما محترمو ناظر اخوان 200 آیاتونه روزانه تلاوت کوي. سونا الکه تاسو کې چا ناظري ختمونه وکړو؟ دې ماشومانو ناظري ختمونه، او تاسو کې حاجي صاحبان نوجوانان ټول تاسو کې چا ختمونه کړي دي په ناظري قرآن ویلې؟ لاس اوچت کوي. ها جی، ها واورئ واورئ واورئ. ناظر اخوان روزانه 100 آیاتونه روزانه تلاوت کوي، 200. او دا کله وفات شي او په قبر کې کیږي، الله ورته فرمایي چې ستا بخنه خو مې کړې ده، د دې نوجوان نه ګیر چاپیره، د دې اجاڼۍ نه، د دې زنانه نه، د دې سپینګیري نه، د دې مړي نه ګیر چاپیره ومړي، الله د دې نوجوان د دې ناظر اخوان په سفارش باندې الله وبخي. بیا چې لږ محنت وکړي او حفظ وکړي او علم وکړي، الله به کم مقام ورکوي، کم مقام به ورکوي. زما محترمو انشاءالله خبرې ډېرې نه اوږدوم، خبرې ډېرې نه اوږدوم، عمل وکړو. عمل څه وکړو؟ دلته تبلیغ والا شته؟ تبلیغ والا راځي؟ تبلیغ والا ولا سات ورکوي، خپل مسجد امام سره ربط شروع کوي. حاجي صاحب ستا د ذهن د صفایۍ دپاره دا یو خبره درته کوم. ابو بکر صدیق بم په خانه کعبه باندې پیسې لګولې، خدمت به کولو، او ابو جهل بم کولو. ابو جهل چرتم د خانه کعبې بې ادبي نه ده کړې. حاجي صاحب ابو جهل او د ابو جهل ملګري چرتم د خانه کعبې بې ادبي. او نن سبا وخت کې څوک د جمعات بې ادبي نه کوي. خو ها ابو جهل ولی جوړ شو چې د دې مسجد امام محمد رسول الله او په محمد رسول الله باندې لری غورځي، دشمنی کوي، د هغې د قتل منصوبې جوړوي. بل طرف ته ابو بکر صدیق ولی جوړ شو چې د مسجد د امام سره به محبت کولو، په هغې به مال جان لګولو. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ ذهن تم خبر رااله؟ ابو جهل بم د خانه کعبې ادب کولو، خو د خانه کعبې او د مسجد د امام نه به نفرت کولو، کینه بغض به کولو، حسد به کولو. الله همیشه د پاره محرومه که
او ابو بکر صدیق ته الله کم مقام ورکو چې د قیامت ورځ به وي الله به خپلو بندګانو ته به غصه وي الله به په خپل قهر او غضب سره آواز کوي ها لمن الملک اليوم لله الواحد القهار أين المتكبرون أين الجبارون فالله قسم مجسے دا آغی سختی و رزی دا سختی ندی اللہ منتا نجات راکی تاوستا پتشتا دا جہنم نومم اوریدلے دے دا جہنم نومم اوریدلے دا خپل خبر ختموم وی اللہ با پا قهر و غضب سرا پا غصی سرا بوی محمد رسول اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ اب ابو بکر صدیق دلاس نونی سی او دا سی بے اللہ ترا مخامخ کی چکلا اللہ پا ابو بکر صدیق باندې نظر اولگی دا اللہ غصب سڑشی کنا منی سرا دا اللہ غصب سشی او د دې زمانی ټیک ټاکر ولی الله الله تعالی مخامخ کو عملګری جاسو کی پیژنې د دې زمانی 007 و تعالی مخامخ کړه نو سی صاحب دی د دې زمانی منګي و تعالی مخامخ کو د الله غصه یو په دوکی کنا زما محترمو فاطمه بی بی فرمائی وی زما جنازه دیم د شپې په تیاره کې ویستلی شي چې د نامحرمه نارینو زما د جنازې په هغه صادر باندې نظر ونه لګي الله اکبر زمونږ په کورونو کې بیبیانې ناستې دي په دې سوشل میډیا باندې دا څه بل روان دی څومره فحشي څومره عریاني زما محترمو په دې دور کې علماء له سات ورکوي دې ستاسو خیر خواه دي والله العظیم دې ستاسو خیر خواه دي دې ستاسو ایمانونه محفوظ کول غواړي ستا جماعت او مدرسه محفوظ کول غواړي ستا حیا محفوظ کول غواړي ستا پښتو او غیرت محفوظ کول غواړي د دین اسلام په هر چوکاټ باندې زما محترم علماء خپل سینې نیولې دي او زه په زه باندې لګې دي شهیدان کوي زه په زه باندې وجنی ختمي ان شاء الله مونږ به د علماء سره محبت وکړو او خپل بچي هم ان شاء الله حافظان او عالمان به جوړو ان شاء الله چې دا بچي الله را کړی دي چې الله یو نعمت را کولای شي واپس نشي اغسته د دنیا دوه ورځې ژوند دی په دې شعر باندې خپل خبرې ختموم اے عاقله غوږ سماتا مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته ډېرې ماتې کې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه کتل هېچا ته د اجل سواره په تخ بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته په ژوندونې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين